هغه رقم ګولۍ نه چې پر دې سټیټ به ویله چې اوله ګولۍ زما په تندي کې به سړېږي ویل به چې فیصله په منټو کې ده نن ورک دي نن منبر د پرلت په خلاف د پښتنو ورونو په خلاف هغه خلک څه سول چې تار د اړې کاله سره ټولوم اوله خښته یې زه کاږم هغه فیصلې هغه اعلانونه به نه وي چې بس ته باله 19 میاشتې پر دې روډ کښېنستو ولمر و باران و ګرمۍ ته یا و موږ ته دا اعلان وکړه چې نن موږ پر دې باډر باندې ورسو د دې اپسي د دې ضلع انتظامیې د دې جاسوسو ادارو هر څوک چې ولاړ دي موږ پر دا مخ ورتو کړو موږ دا وردی جن وکاږو موږ خپل باډر په خپل آزاد کړو که یو پر ځي که سل پر ځي که زر پر ځي پر دې خاوره پر دې باډر یې قرباني کوو لیکن دا د درواغو سیاسیانو ته دا د درواغو مشرانو ته دا د جاسوسو ادارو و چنګوټیانو ته دا د بلګېډیرو پیداوارو ته دا وایو چې مرداباد نالت پر دا رقم حکمراني نالت پر دا رقم ریاست چې زموږ اواز نه اوري د پښتانه اواز نه اوري د چمنه نیولې تر اسلام آباد ته و ټوله پاکستان ته مرداباد وایم و ټولو پنجابیانو ته مرداباد وایم زموږ په چمن کې کلي ویز والایي که پولیس والایي که ایپسي والایي که و پورته ودرېدی موږ د لغړیانو داسې لنډه کوو هلته پسې ورځو چې هره خوا پېښه شول هره بده رالل د دې ښار مشران یې ذمهواره دي د دې ښار سیاسیان یې ذمهواره دي افغانستان کې حکمراني ده دا د پنجابي حکمراني ده افغانستان هم د پنجابي په لاس کې دی د اسلامي امارت مشرتابه هم په افغانستان کې اختیار نه لري په دې ښار کې دلته پنجابی اوسېږي په چمن کې که په چمن کې هندو اوسېږي بسترې دې وتړي پنجاب نه دې ولاړ شي دا موږ ولکه دلته پرېږدو چې دې کوئ د دې وطن د دې ولس د دې چمن د عوامو په رایو راغلو چې نن د عوامو قاتلان د دې چمن د پښتنو قاتلان بلګېډیر خو پنجابی دی دیسي خو پنجابی دی چې دا د دې وطن قاتلان د ښار MP وي مینې د دې پښتنو د دې افغانانو قاتلان دي چې نن زموږ پر سر باندې MP وي مینې راغلي دا د وطن د دې قام د دې ولس ځوانان یا په یو جیلي هسپتال خطا باسي یا یې په یو برمه خطا باسي نو موږ دا د 5 کالو مزدورانو سوداګرو ته وایو چې د دې عوامو د دې بچیانو اواز واورئ د دې ډېره د دې قام مې د دې ولس مې 10 میاشتې استعمالوي مفادات مې واخیستل جاسوسي مې وکړل سوداګري مې وکړل نن مې قام وطن ولس یکل پر میدان پرېښاوی نن په ښار کې ذمهواره پاچیانې و ځان ته غټ پاچیانې وایي و ځان ته قومداره مشران وایي و ځان ته قومداره خانان وایي د دې ښار د دې وطن د ولس جاسوسي په مخه راخستې ده نو موږ به دې قام ته خواست کوو د دې چمن و عوامو ته خواست کوو چې و جاسوس ته جاسوس ووایاست و دلال ته دلال ووایاست د پاکستان د تور انګریز د تور پنجابي و بچي ته بچی ووایاست زموږ پر قام زموږ پر پښتنو ولې لوبې کېږي چې نن زموږ پر وروڼو پر افغانانو باندې کوم پیشه
تردد شروع دی چې په کوم لیول دا کډوال مارئي دا د 40 دا د 50 کالو د 80 کالو بچان په دې پاکستان کې پیدا شوي نن یې په زوره مارئي نن د پښتانه مشران خاموش دي نن د پښتانه مشران پر سوشل میډیا نشي راکړلی هلته چې د دوی سوداګري ول د دوی کاروبارو پر افغانانو باندې بیا دوی جلسې کولې بیا دوی مظاهرې کولې چې کوم د دوی مفادات وو نن چې زموږ افغانان وروڼه د ماجونو په نامه بارېږي نو دا زه دې پنجابیانو ته وایم دې بلګېډیر ته وایم دې د ښار MP ومینې ته وایم چې تی د انډیا ماجر یاست د انډیا پیداوار یاست نن زموږ پښتانه افغانان د ماجرو په نامه د خپلې خاورې څه شړئ د خپل وطن یې شړئ نو موږ د چمن و دې غیرتي پښتنو ته دا خواست کوو چې په دې ښار کې دلته پنجابی وسیږي په چمن کې که په چمن کې هندو وسیږي بسترې دې وتړي پنجاب نه دې ولاړ شي دا موږ ولکه دلته پرېږدو د چمن پنجابی و هندو دې بسترې وتړي د دې وطن د دې خاورې دا افغانان دا پښتانه دا د دې خپله خاوره ده هندوان په دې یادوم چې انډیا به خوا په بده کې په موږ خو افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانانو په پښتنو خوا نه کبه ده چې اوس خو روان شي و دوو هندوانو ته بسترې په لاس ورکړي بیا ټوله انډیا پر سر ولاړه ده زموږ د پښتنو پر سر باندې چې نن په افغانستان کې اسلامي امارت راغلی چې زموږ افغانان زیریږي زموږ افغانان په زوره بارېږي جایدادونه یې قوضه کېږي دکانونه یې قوضه کېږي نن د اسلامي امارت مشران خاموشه دي په څه وجه خاموشه دي دا په دې خاموشه دي لکه د دې پاکستان د دې ملک سیاسیان چې خاموشه دي د پاکستان ریاست د پیسو په مد کې د مفاداتو په مد کې دا ورکړي دا د پنجابي په خوله د دې پاکستان د جاسوسو ادارو په خوله سیاست کوي نن چې په افغانستان کې حکمراني ده دا د پنجابي حکمراني ده افغانستان هم د پنجابي په لاس کې دی د اسلامي امارت مشرتابه هم په افغانستان کې اختیار نه لري موږ به دې تاریانې اخیستي یو چې پر خپله خاوره پراته یو موږ افغانان یو موږ د دې خاورې بچیان یو موږ په پنجابي پسې نه یو ورغلي موږ په پاکستان پسې نه یو ورغلي پاکستان په موږ پسې راغلی دی د پاکستان خاوره پنجاب دی اسلام آباد د پاکستان خاوره ده نو دا انتفاق دا ورګوي د دې کام د دې ولس څخه غواړم دا زه واضح و دې بلګېډیر جاسوس ته وایم دا دلال سوداګر دې څه چې پر دې شته پر دې دفتر کې ناست دی و دې ته واضح وایم دا د جاسوسو ادارو و میجرانو و افسرانو ته وایم چې د لغیانو د په نمایندګي د لغیانو په اعلان دا موږ پنجابیانو ته لاس ورچوو موږ د پنجابیانو بسترې په لاس ورکوو که زموږ په چمن کې
کلی ویز والایی که پلس والایی که ایفسی والایی که وکور ته ودرېدی موږ د لغړیانو داستان ډکوو هلته پسې ورځو چې هره خوا پېښه شول هره بده رالل د دې ښار مشران یې ذمهواره دي د دې ښار سیاسیان یې ذمهواره دي 19 میاشتې کېږي پر دې میدان ناست یو لا موږ سوداګر یو لا موږ خلک جاسوسان بولي هغه تښتېدلو سیاسیانو ته وایم هغه د پرلته تښتېدلو خانانو ته وایم چې راسئ جاسوسي م وکئ سودا م وکئ دا خاوره م خرڅه کئ پر اسټېټ ودرېږئ و دې ولس ته ایمان تېر کئ و دې قام ته سر ورخلاص کئ که چیرې د پاکستان جاسوسان یاست یا مې دا خاوره دا افغانان خرڅ کړي دي بیا واضح ووایاست بیا به موږ د دې وطن ځوانان د دې وطن بچیان بیا په خپله راوغورځېږو د دې دلال ریاست د دې جاسوسو ادارو د خرڅ شوي دلاله جاسوسه اداره د دې موږ بیا په خپله جواب کولی شو لیکن مقام ته یو خواست بل کوم پر دې سیاسیانو غږ وکړئ چې دا د پرلته کړلي سیاسیان خواست ورته وکړي موږ خو 8 میاشتې کېږي چې خواست مې ورته کړی دی د لمنې روی مې ورته نیولی دی موږ لا نه دي راغلي نو د دې قام د دې وطن و ځوانانو ته خواست کوو چې وار مشر ته وار سیاسي ته ووایاست نگرانی کی دا ډیورین کرشه د دې ډیورین کرشه د پاسپورت دستخط یې خلکو ورکړی دی دا که نه وای ورکړی دې مشرانو نه وای ورکړی لکه نن چې بلوچستان ورونه راوتلي دي پر روډ باندې ناست دي چې ومارنګې بلوچ ته د ریاست ته خوا لاس ور ولوېدی د زنانو بې عزتي وسول چې هغه د بلوچ ورونو مشر خپله پر پرلت ناست پر احتجاج ناست او زما پر باډر پر ډیورین کرښه باندې د زنانو کالي چیرې سوي دي د زنانو د سره پوړنې شوه سوي دي د زنانو چپړې پاته سوي دي د زنانو بچیان په دې ځای کې جم پاته سوي دي زموږ شملور زموږ خانان زموږ سیاسیان خاموشه که د خپل کور مطالبه ول یا پر کور یو چاپول یا د یو پارټۍ کسان ګرفتاره شول بیا ډي سي نوم دوی په ډله ورځغلي بیا بلګېډیر نوم په ډله ورځغلي ولې دا خو د دوی خپله مطالبه ده دا خو د کا مطالبه نه ده چې نن 19 میاشتې پرس ولې پر موږ دا ظالمه کرښه دا بابي دوستي دا د پاسپورت فیصله دا لاګو سوې زموږ د قام جاسوسان زموږ د قام سوداګر بیا ورته وایي چې راسې پرې پاسپورت در جوړومه پرې پاسپورت مې ولې مور ته نه ور جوړوئ ولې مې وپلار ته پرې پاسپورټونه نه ور جوړوئ چې زموږ د قام ځوانان زموږ د قام سپین ږیري خطا باسئ په اسمبلۍ خو په جاسوسي ننوتلاست قام خو مې په جاسوسي په بدو سره اخته کوي کور په کور په دې جوړول غواړئ قام په قام اخته کېدل غواړئ دا څنګه جاسوسي اسمبلیانې دي دا څنګه دهشتګري اسمبلیانې دي دا څنګه دهشتګر حکمرانان دي چې خپل بچیان بغارې ورته وایي خپل ورونه بغارې ورته وایي د ورونو د بچیانو پر سر لاس نه ورتېروي دا پرګنډېله د لاسه شروع وي چې موږ ورغلي ولو موږ ته د پرلت ملګرو له غړیانو اختیار نه راکاوئ موږ کاډونه ور جوړول دا پرکنډې دا درواغ دا دوکې بیا نورې شروع وي که چا موږ ته دا ثبوت راکئ چې موږ له چا کارډ راوړئ او موږ اختیار نه ورکړی موږ دې هم په ګولۍ وولي موږ دې هم پانسۍ کې
زموږ ورونه زموږ بچیان زموږ کور ټوله دې پانسۍ کې، لیکن دا د درواغو سیاسیانو ته، دا د درواغو مشرانو ته، دا د جاسوسو ادارو و چنګوټیانو ته، دا د بلګېډیرو پیداوارو ته دا وایو چې مرداباد نالت پر دا رقم حکمراني، نالت پر دا رقم ریاست چې زموږ اواز نه اوري، د پښتانه اواز نه اوري. د چمنه نیولې تر اسلام آباد ته و ټوله پاکستان ته مرداباد وایم، و ټولو پنجابیانو ته مرداباد وایم چې زما افغانۍ ستړې وي، زما افغانۍ بې عزته وي، او پنجابۍ به په دې وطن کې په دې خاوره کې بیا راوځي، بیا به پرشه ته ګرځي یا په ولاکه وګرځېږي. دا سوچ به نه وي. نو خواست کوم د مینتباله ګوندو مشرانو ته و مشر اصغر خان ته چې دا یو خواست و دې مشرانو ته کوو چې موږ خو ورغلي ورې پارټۍ ته موږ خواست کړی دی، دا د مینتباله ګوندو مشران دا اصغر خان دې در مخه سي په دې چمن کې چې هر د هرې پارټۍ تنظیم وي د دې سره دې خبره وکړي دا دې دا اسټیټ له راولي، که اسټیټ له نه راځي بیا دې پر عامه میډیا پسې ووایي چې دا فلانکی خان دا فلانکی سیاسي دا خرڅوی دی، دا کام تباه کوي، دا وطن تباه کوي، د دې خلکو لاس به موږ بیا د دې چمنه بیا د دې ریاست ته ورکاږو، دا به بیا پنجاب پلاستوو. نو یو بل خواست کوم د مینتباله ګوندو مشرانو ته و مشر اصغر خان ته چې بس ته باله 19 میاشتې پر دې روډ کېنستو و لمر و باران و ګرمۍ ته، یا و موږ ته دا اعلان وکړه چې نن موږ پر دې باډر باندې ورسو، د دې افسي د دې ضلع انتظامیې د دې جاسوسو ادارو هر څوک چې ولاړ دي موږ پر دا مخ ورته کړو، موږ دا وردۍ چن وکاږو، موږ خپل باډر په خپل آزاد کړو. که یو پر ځي که سل پر ځي که زر پر ځي پر دې خاوره پر دې باډر یې قرباني کوو. هغه مې جاسوسان په لاس ورکوي، هغه زموږ بچان د پاکستان ریاست وژني او پاکستان یې وژني، پښتانه قتل کوي. نو دا خواست کوم چې پر دې باډر باندې دا اعلان وکړه موږ به در مخه سو، اوله ګولۍ به په دې مشرانو کې سړېږي، بیا به په دې کشرانو کې سړېږي. هغه رقم ګولۍ نه چې پر دې اسټیټ به ویله چې اوله ګولۍ زما په تندي کې به سړېږي، ویل به چې فیصله په منټو کې ده. نن ورک دي، نن منبر د پرلت په خلاف د پښتنو ورونو په خلاف هغه خلک څه سول چې تار د اړې کاله سره ټولوم اوله خښته یې زه کاږم، هغه فیصلې هغه اعلانونه به نه وي، اعلان به اعلان وي، پښتو به پښتو وي. که چیرې د دې اعلان مینتباله ګوندونه مشر اصغر خان کوي، بیا د دروازې کشتم بیا د بازار کشتم باید چې دا د 19 بند سي. دا په شرافت نه پوهېږي، دا په خواست نه پوهېږي. په کوټه کې یو بلوڅ ورور پرلت لګولی دی، 2 کاله کېږي چې ناست دی، یوه مطالبه نه ده ورسره منل سوې. نن یې زموږ د پرلته څه د دې چمن هغه سوداګرو خانانو هغه سوداګرو مشرانو د دې پرلته څه هغه پرلت جوړوي. نو خواست کوم و دې ولس ته و دې عوامو ته اول د خپل ولس د دې عوامو شکریه ادا کوم، بیا د دې مینتباله ګوندو مشران میلمانه چې راغلي دي بیا د دې شکریه ادا کوم. کور مې ودان یو جان مننه، موږ دا وایو و دې ولس ته چې انتفاق وکړي، ورورګلوي وکړي، تور پنجابۍ زموږ په کورونو ننوځي، په وله د هر سړي سه کور پاته سي. که چیرې کور نسو جمپا ته چې د کوره راوځي بازار نه راځي 15 ځایه به شناخته کارت کتل کېږي. نو موږ به انتفاق کوو، موږ به د دې پښتنو ورونو اواز زموږ مشران در سره رسوي. دا خواست بیا اصغر خان مینتباله ګوندو ته کوم چې یو لاره ته کښېږده، یا مې په مړه که یا موږ ته لارې راخلاصې کوي. دا زموږ مشران چې 10 میاشتې موږ
دلته استعمال کړي وو هغه په اسمبلۍ ننوتل هغه خپل مفادات واخیستل په ښار کې میر و ډیپټي میر د چا د ګونده د چا د کومه سره تعلق لري په کروڑو پیسې راسي چې ورکې سي په وطن کې نه یو روډ پخ سوی دی په وطن کې نه یو امن و امان سوی دی نو دا میر و ډیپټي میر دا د بلګیډیر سره شریکان دا د بلګیډیر سوداګر دا چې هیله کړي دي د دې به هم په کلکه جواب کوو چې زموږ د وطن ځوانان لاس سره ورکړي دا زی وخیلي دا تربورګلوي دا زنده‌باد و مرده‌باد پرېږدو په ولا په دوې ورځې دا به اډر ایله سي کور مې ودا وسلام